بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد دانیال عزیز ستړي مشه په خیر. کتونکو وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین ګنداپور پېښور های کورټ کې یو کیس دایر کړی دی او هغه کیس چې کوم دایر کړی دی کیس ټایټل کې د ریډ برانچ نه غلطي شوې ده او په هغې کې د علي امین ګنداپور په ځای نوم چې کوم دی هغه غلط لیکلی شوی دی او هغه نوم چې کوم غلط لیکلی شوی دی نو هغه غلطه معنا ورکوي. هغه نوم داسې لیکلی شوی دی چې هغه زه اوس دلته ان کیمره نشم ویلی، خو چې کوم د وزیر اعلی وکیل دی هغه چیف جسټس پېښور های کورټ ته خط ولیکو، په هغې کې دا وویل چې یاره زما موکل هغه وزیر اعلی دی د صوبې او د هغه نوم چې کوم دی هغه غلط لیکلی شوی دی. بیا هغه رسید چې کوم دی غیر مجاز خلکو له ورکړی شوی دی او هغه په سوشل میډیا باندې خپور شوی دی او زما د موکل یعنې د وزیر اعلی ساک ته چې کوم دی نقصان رسېدلی دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین ګنداپور نه په تېرو ورځو کې چا پوښتنه وکړه چې ته دومره حمایت لرې افغانستان سره، ته ولې افغانستان ته نه ځې؟ په کوم کې چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا جواب ورکړو چې زما پاسپورټ هغه بلاک دی، د دې له کبله زه افغانستان ته نه ځم. او د هغې نه وروسته وزیر اعلی په پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړو، په هغې کې دغه استدعا وکړه چې زما پاسپورټ دی باید دوباره انبلاک کړی شي چې زه بهر ملکونو ته یا افغانستان ته چېرته هم سفر کول غواړم هلته لاړ شم. نو د کیس چې کوم دایر کېږي، درخواست دایر کېږي، د هغې نه پس یو چټ ورکوي چې په هغې باندې کیس ټایټل او نمبر لیکلی شوی وي، لکه علي امین ګنداپور ورسز فیډریشن، علي امین ګنداپور ورسز منسټري اف انټیریر، علي امین ګنداپور ورسز، داسې به تاسو کتلی وي. نو په هغې کې چې په اردو کې کوم د علي امین ګنداپور نوم لیکلی کېږي نو هغه نوم هلته کې غلط درج کړی شوی دی چې د هغې نه یو غیر معذبه یا غلط معنی چې کوم دی هغه ځي. اوس دا په غلطۍ کې شوی دی یا چې څه هم وي، خو د انکوایرۍ دپاره د وکیل چې کوم دی د وزیر اعلی هغه چیف جسټس پېښور های کورټ ته خط لیکلی او د انکوایرۍ د غوښتنه یې کړې ده چې باید په دې باندې انکوایري وشي او چې کوم ذمهداران دي هغوی خلاف دې کاروایي وشي.